د زکات د ورکولو طریقه دوه خبرې به ضروري بلکې درې یو دا چې د ورکړې په وخت به نیت کې د ورکړې په وخت به څه کې نیت بکې د زکات چاله شي ورکې او ستا په یقین چې د زکات مستحق دی نو د زکات عمر ته ما اخلا خو بس پر یې کې نیت وکړه زکات یو ها کور دې کوشش او د ورکړې په وخت کې د زکات نیت نه وکړي وروسته د سوچ راغی چې دا دې غلطي وکړله اوس د زکات نیت نو کوم سیز دي چې چاله به زکات کې ورکړیو که هغه سیز هغه په استعمال کې راوستلو وروسته ورپسې ته د زکات نیت کې بیا نیت نه کېږي او که هغه سیز هغه لا په خپل لاس کې موجود دی کور کې موجود دی په خپل استعمال کې لا راوستلی نه دی او بیا ته نیت کې نو دا نیت صحیح او دویم شرط کې تملیک دی چې با قاعده به هغه سړی د خپل مال د زکات څخه مالک به جوړ کی او دریم شرط به کې داري چې قیود شرطونه مرتونه به نه لګي چې لکه دا پیسې درکومه خو ګورو عمرې ته به بيزي دا من سبا خلکو یو لو جوړ کړي عمرې ته لګم نو تګر څه په خپل پیسې ولګم الله په پیسې دی چې دومره سخیه دومره خسرې نو خپل پیسې راول په هغه پیسې باندې زکات ده ولګا دا خو د الله پاک حق دی او دا در باندې لازم کړي دي او دا د نور غریبانو حق نو د نور غریبانو په حق باندې سړي عمرې ته لګي او بیا نو ممکن چې ما عمرې ته ولګول پیسې به ولور کی اوس داغه خوخه ده چې عمره به کوي که حج به کوي که واده به کوي او که کور به اخلي ځان نو دا درې خبرې یاد ساتم یو څه شي دا ورکړې به وخت نیت دویم تملیک چې باقاعده دا والا او ته د دې مالک شوي او دریمه خبره ده چې د زکات په ورکړه کې به شرطونه او قیودات په اغشتون کې باندې نه لګي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم